امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه فرمای یو ځل نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم ما ته په خوب کې زیارت وشو. چې زیارت وشو ما عرض کړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا زه جنتی یم؟ تپوس مې وکړو. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم ما ته وفرمایل چې ها ته جنتی یې. بیا ما عرض قربان جنتی یم. اوغو جنتیانو وایم چې سزا تیره کی په جهنم کې او بیا به جنت ته دننه کیږي که بغیر د خپلو ګناهونو سزا تیرولو جنت یم. نو ما ته نبی پاک صلی الله علیه و وسلم فرمایل لکه ذالک ستا دپاره دا دی، یعنی ته بغیر د سزا د ګناهونو سزا تیرولو بغیر الله رب کریم ته جنتی ګرځولای. نو ما عزتمندو قدرمندو یاد وساتئ دی خلکو ته الله کم مقام ورکړی، څومره عزت ورکړی، څومره مقام ورکړی. او دقه سبب و چې امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه به دربار بادشاه دربار ته تګ نه خوښولو. څو ځله دته پیغامونه راغل خو امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه به دا نه خوښول. زه نه چا تپوس وکړو چې دا ولې؟ وایي دا دې لجاته چې یو صحابي چې هغه نوم دی حضرت عمران بن حسین رضی الله تعالی عنہ، دا داسې صحابي چې دغ صحابي په مجلس کې به فرشتې حاضرې دي او ده ته به سلام کولو. خو یو ځل ده ته څه بیماري را پیښ شوه او د هغې علاج وکړلو چې هغه د توکل خلاف. نو بس هغې ورځې نه د خواته د فرشتو حاضرېده او د فرشتو سلامي بند شو. نو دا فرمایي امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه فرمایي ما ته نبی علیه السلام دیدار زیارت کېږي 77 مرتبه ما په ویښه باندې زیارت کړی دی. زه دې په یره کې یم داسې نه چې بادشاه دربار ته لاړ شم او د محبوب دیدار نه زه محروم نه شم. دې لجاته زه بادشاهانو دربار ته زه نه ځم، بادشاهانو سره ما څه تعلق نشته دی. ما عزتمندو قدرمندو امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه علم دین سره هم په کثرت سره شوق لرلو. کتابونه به ویل، کتابونه به پړاو کول، علم دین به نورو خلکو ته خیلی او په علم تفسیر کې، په علم حدیث کې، په علم فقه کې، په علم لغت وغیره په ډېر شی علومو کې الله دته مهارت ورکړی او علم په میدان کې یو غټه درجه الله ورکړې او د مجتهد درجې ته الله رسولی.